پښتونولي خو دا وه چې کله به یو دشمن پسې خلک په کلونو وګرځېده او ناڅاپه به پې لاس بر شو او ورسره به تورسرې را روانه وه، نو هغه به وي چې نه ده سره تورسرې ده، زه په ده باندې نن دا زه نشم کولی. دا پښتونولي وه. پښتونولي داسې وه چې په تغبایۍ کې یو غټه دشمني وه او هغه دشمني په روغه نه بدلېده او په هغې کې جرګې ناکامه شوې. یو بس دا خبره کوم نو خبر راټولوم. هغه وایي چې مشران دا خبره کوي چې هغه روغه نه کېده، انو دغه سړی چې و دا چې کوم قاتل و د یوې کول هغه وخت کې خو په دغه یوې وه که نه په غویانو. مونږ چې کوم د جنریشن خلک یو نو هغه خو د غویانو د یوې د خلک یو. اوس خو ستاسو د ځان له جنریشن دی. نو هغه وایي چې هغه چې ښځې ورله ډوډۍ راغله پټي ته، هغه وخت کې به زنانه پټو ته تلې، یو بل ته به سړو ته به په خیر عالم وي، اشتراکي ژوند و، شریک ژوند و، پوره چم و، محله به یو خاندان و، نه به د یو بل نه ستر پړده و، لکه یو ورورولي وه. نو چې کله هغې ډوډۍ راوړه ورسره ماشوم زوی و، نو دغه وخت یو کتل چې جوار وخوځېدل، نو په هغې کې هغه کس ښکاره شو دغه مقتول رور ورسره ټوپک و، د دې خاوند ته ناست و. نو چې دا خاوند یې را روان شو، نو دا زوی دې مور ته وایي بیبي دا څوک دي؟ نو هغې چې وکتل چې دا خو دشمن دی، نو هغې ورته ویل بچې دا دی ماما دی. دا دی ماما دی. نو چې کله هغه سړی راورسېده پوه شي چې ما ته خو سړی ناست دی، هغه ټوپک ته لاس کو، نو هغه د جوار نه راووت، ورته ویل چې نه وروره تا وانه اورېدل چې زه ماما شم، زه به خپله خور کونډوم، څنګه به زه تا باندې داسې